خالد ابن الولید بعض لګیا وي موږ پښتانه اصل وي د چا په دغه کې خالد ابن الولید د دروغو دا نسبونه جوړول نه دي پکار که ته د هغه په نسب کې یې هم نه د هغه په نقش قدم روان شي نابلو یو کس ماته دا دغه راولېږو یو پوسټ راولېږو ماته چې ته دې باره کې څه وې نو په هغې کې لیکلي چې کله فتح مکې په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی مکې ته تاسو به لیدلی مې هغه نو کله چې دا حالات سخت شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد ته وایي چې خالد هغه خپل خلک راوله نو هغه بیا پښتانه راوستو لکه دا بعض دروغ داسې سړی چې اوس دې ته څه ووایم نه نه دا خبرې خو دا خو د پښتنو چې کوم صفتي په کوم ځای کې هغه خو بیا پرېږده نو خالد بن الولید بیا لاړ نو پښتانه یې راوستو نو دوی ته په هغه ټیم کې بتان ویلی کېدو په عربۍ کې دوی ته څه وایي بتان نو دوی بیا چې کله جنګ وکړو مکه فتح لکه بتان متان ځان سره جیب کې کښېږده هغوی سره داسې زمري دي چې تا له پښتانه راغواړي او بل د دروغو نسبتونو باندې ته خوشحالېږي ښکلی نسبت وکړه چې موږ دینداري داسې کوو او د هغه چا په نقش قدم یې کوو لکه څنګه چې خالد بن الولید و صحیح ده دا ښکلې خبره ده په ځان کې هغه غیرت پیدا کول د اسلام سره مینه محبت پیدا کول خو دا د دروغو دا قیسې چې بتانو او بتانو نو بیا ځکه اوس پښتنو ته پټان ویلی کېږي که چېرته د پښتنو دا نوم ویم بتان نو بیا موږ پښتنو به ورته هم بتان نو پښتانه خو ته بتان نه وایي دا خو ته اردو والا پټان وایي نو دا د دوی نوم د پخوا نه بتان او بیا داسې شو دغه شو دا ټولې دروغو قیسې دي خالد بن الولید مناقب او فضایل ډېر زیات دي موږ هغې له نه ځو مکې فتح کېدو په موقع کې هم دی او په غزوت حنین کې هم دی او غزوت موته ورسره روانه دغه 9 تورې چې پکې ماتې کړي دي هغه غزا تذکره هم نږدې ورځو کې راځي کم خلک چې مرتد شوي د ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې د هغوی سره هم جنګ کړی و مسیلمه کذاب خلاف هم جنګ کړی و عراق طرف ته تللی و جنګونو له شام طرف ته جنګونو له تللی تر دې چې د هغه په دې بدن کې یو ځای روغ نه دی پاتې شوی یو ځای روغ نه دی پاتې شوی د هغه په بدن کې خو الله سبحانه وتعالی د هغه شهادت نو نصیب کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وي امام ابن حبان رحمه الله دا روایت راوړی لا تؤذوا خالدا خالد مه تنګوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېر مینو ولې فانه سیف من سیوف الله دا ګورې الله په تورو کې یو توره ده ګورې صبه الله علی الکفار دا ګوره الله په کافرانو باندې مسلط کړی دا توره پیدا کړې د کافرانو دپاره دی خالد بن الولید ابو سلیمان د ده کنیت بیا به له داسې مور پیدا شي چې هغې په خېټه کې به د خالد په شان بچی راشي خالد بن الولید رضی الله عنه ناشنا انسان او د جهاد سره د هغه ناشنا محبت هغه وایي 2 شپې دي د حدیث امام احمد راوړی وایي 2 شپې دي یو هغه شپه ده چې ناوي جنۍ زما په خوا کې او زه په دې جنۍ باندې سخت مین یم لکه یو سړی دی واده یې وکړو ناوي جنۍ راله کمرې ته او دی په دې جنۍ باندې سخت مین دی او اجازت ورته ورکړی چې زه ورځه جنۍ ستا په انتظار کې دی به څومره خوشحالې تاسو وایئ چې جنۍ باندې مین هم نه او هسې د واده شپې څومره خوشحالې شپې په ځمکه لګي نه لګي چې بیا په دې جنۍ میني او یا وی داسې ووایي چې یو سړي ته زیری وکړي چې الله دله زوی درکړو څومره خوشحالې یوه شپه دا ده او یوه شپه دا ده چې سخته شپه یې سم جمع یي تکه توره تیاره یي تکه توره تیاره او واورې ورېږي او زه هلته پروت یم په دې انتظار کې چې دشمن ته به مخامخ کېږم او د هغه سره به جنګ کوم نو زما د 2 شپه خوښه ده دا ولنۍ مې نه ده خوښه زما وي دغه شپه خوښه ده چې تکه توره تیاره ده واورې ورېږي باران
او سخت حالات دي سم جمع دی او زر دشمن په انتظار کې ناسي وه خالد بن الولید هغه انسان چې جنګونه پیژني او جنګونه هغه پیژني هغه جنګونه پیژني او جنګونه خالد بن الولید رضی الله عنه پیژني خو د بصیرت کې ناشنا خبر راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ده وی کله کله به د قرآن راواغستو هغې ته په جړا شو ملګرو به دې تپوس وکړه ابو سلیمان ولې ژاړې وی لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن یا شغلني عنك الجهاد دا به وی دی جهاد د قرآن نه مشغول کړی ما یعنی زه ډېر تعجب کوم دې خبرې ته ورب الکعبه چې کله خالد الله ته مخامخ شي د قیامت پر ورځ الله دې تپوس کړي پلانیه قرآن تلاوت دې ډېر کم کوو د سره عذر دا جهادونه مې کول څه ناشنا عذر دی او څه ښکلی عذر دی او یو ور مخامخ شي لکه قرآن تلاوت دې نه کوو ما فیسبوک کتو قرآن تلاوت دې نه کوو زه خو مزدورۍ کې وم بعض وی سهار په تیاره کې چې مزدورۍ له لاړ شي او د شپې په تیاره کې راشي دوی د ملا تیر ماتي دا وایي چې درسونه له راځه موږ سره د قرآن ویلو ټیپ نه و موږ خو مزدوریانې کولې خېټه هم ساتلي ګره یو سړي سره دا عذر دی یو سړي سره دا عذر دی چې د دنیا په عیش و عشرت کې ومه او د خالد سره عذر څه دی جهاد کې مصروف ومه داسې ناشنا عذر د خالد بن الولید رضی الله عنه سره په خپله طلایي باندې مړلی او دې ته وایي د الله فیصلې چې رب العالمین مرګ نه یې لیکلی که نه رب العالمین چې مرګ نه یې لیکلی لکه سورت آل عمران کې الله په منافقانو باندې رد کړی چې دوی خلک د جهاد نه منع کوي ولې وایي مړه به شي منافقانو دا مطلب دی چې دا مرګ په کوم ځای کې دی دا د جهاد په میدان کې دا غلطه خبره ده که مرګ د جهاد په میدان کې وی نو خالد بن الولید رضی الله عنه به شهید شوی و نه دی شهید شوی ځکه وی کله چې وفات کېدو زنکدن پرې راغی نو دی وی لقد طلبت القتل من مظانه فلم يقدر لي الا ان اموت على فراشي وی کم ځای کې چې زما ګمان و چې دلته به شهید شم هغه ټولو ځایونو له تلی یم خو تقدیر کې مې مرګ دغه و چې په طلایي باندې مه مرمه او بیا په جړا شو ملګرو یې بدن وکتو په بدن کې یو ځای روغ نه و یو ځای یا د تورې ګزار یا د نیزې ګزار یا د کاڼي ګزار یا د غشي ګزار یو ځای پکې هم روغ نه و او دی وی اذا انا مت که زه مړ شومه ښکاري خو داسې چې زه مرمه زنکدن مې دی خو که زه مړ شومه فانظروا فی سلاحي و فرسي نو زما د اسلحه به وګورئ او دغه اس دی زما دا به وګورئ دا هغه مجاهد دی د اسلام د دې میراث ته ګوره ښه د شاته څه پرېښودي دي وایي زما دغه تورې دي یو څو چې لږه ډېره اسلحه ده او زما دغه اس دی نو دا وصیت یاد کوي فاجعلوه عدة فی سبیل الله دا د مجاهدینو لپاره وقف دی بیا که چا جهاد کوو دغه له ورکوئ بیا دې کې اختلاف دی چې دی کوم ځای کې وفات شوی دی مدینه کې وفات شوی دی که نه شام کې حمص کې وفات شوی دی خو زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی والعلم عند الله چې دی په مدینه منوره کې وفات شوی دی او په هغې ډېر زیات دلایل دي بس یو دلیل لکه یو روایت کې داسې راځي امام ابن المبارک رحمه الله راوړی دی صحیح سندی دی چې لما توفي خالد کله چې خالد رضی الله وفات شو خرج عمر بن الخطاب في جنازته نو عمر بن الخطاب داغه په جنازه کې ولاړو او داغه په جنازه کې وو نو په مدینه کې شو کنه او دا د عمر بن الخطاب رضی الله دورو کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته خبر ورسېدو چې زنانه په خالد بن الولید پسې جاړي او ټول امت اسلامیه پارټي کې په هغه پسې جاړل نو خلکو شکایت وکړو امیر المؤمنین ته وی امیر المؤمنین زنانه پسې جاړي ډېرې په ابو سلیمان پسې وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان پرېږدئ جاړي په ابو سلیمان پسې
فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي. ابو سليمان په شان ځوانانو پسې خلک جاړي. خبره ده د جړه دومره ګټ سړی دی زمونږ نه جدا کی، دومره ګټ مسلمان دی زمونږ نه جدا کی، دومره ګټ مجاهد دی جدا کیږي او په هغه پسې څوک جاړي نه. دعهن یبکي، جاړي بس، جړه کې څه نشته. خدای وایي چې ځانونه به نه وهئ، وویلا به نه کوئ، د جاهلیت خبرې به نه کوئ، د دې نه ځان لرې ساتئ. نور که څوک پسې جاړي نو موږ څه جاړي، ځکه چې ابو سلیمان مړ دی. یو نیم انسان چې د دنیا نه لاړ شي، که ته غواړې او که ته نه غواړې، خو ستا دا زړه به جاړي، دا زړه د انسان جاړي، ځان انسان کنټرولولی نه شي. او یو نیم انسان ګوره، ځکه زه تاسو ته بار بار د نصیحت کوم، د ملګرو ته ما ویلي م دي بار بار، زه هم داسې کار وکړئ چې شاته تاریخ پرېږدئ، خلک ته یادوي، دعا درته کوي. نو ته دغه ایله بیله ښځې او بچو پورې نښتی او بیا هغه هم خوش قسمته دی چې ښځې او بچي ډېر وخت یاد کړي، هغه خوش قسمته دی. یعنې اکثر بس دغه ښځه 4 میاشتې 10 ورځې او مور پلار یو څو ورځې خفه وي او ښځه بچي یو څو ورځې خفه وي، بیا خبره ختمه شي. خو هغه سړی چې یو تاریخ پرېږدي، یو ځوان چې هغه د اسلام دپاره څه وکړي، د مسلمانانو دپاره څه وکړي، هغه په قبر کې پروت وي او تذکره یې ژوندی وي، په قبر کې پروت وي، د خلکو په زړونو کې ژوندی وي. نو ابو سلیمان خالد بن الولید رضی الله عنه داسې معمولي سړی خو نه دی. هغه وخت پرېږده چې په هغوی باندې به څومره سخته وه. ما ورته پسې نن جاړو چې ابو سلیمان رضی الله عنه وفات شوی دی، نو چې ما ورته پسې سره پس 1400 کاله بعد جاړو، نو په هغه ټایم به په مدینه باندې څومره سخته راغلې وه، په مدینه باندې تکه توره تیاره راغلې وه. او داسې سیرت کې راځي چې کونډې او یتیمانان او د کافرانو سره چې کوم قیدیان وو، دا کمزوري کمزوري چې خبر شو سمې وجړل، بیا زموږ تپوس به کوه ابو سلیمان یو مشهور مجاهد، یو نډر، یو کمانډر، د الله توره سیف من سیوف الله، هغه د دنیا نه ځي، په ده پسې څوک نه جاړي. او کوم کال کې چې وفات شو نو 21 هجري وه، د عمر بن خطاب رضی الله عنه خلافت په وخت کې وفات شو.